اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، زه یم واجد خان او تاسو ګورئ پرایم ډیجیټل کهانی. ګرانو کتونکو، مسلمانان یو الحمدلله. ډیر خلک داسې دي د پیسو دپاره خپل ایمان خرڅ کړی دی او په خپل مسلمان نور باندې مضر سیاحت چرته کې غوښه خرڅېږي، چرته کې پای خرڅېږي، چرته کې چې کوم دی مساله. اوس موږ راغلي یو سید بشار حسین صاحب را سره دی او هلال فوډ اتارټي نه چې کوم دی اسد بی هم را سره دی. دغلته یو فیکټري ده او هغه فیکټرۍ کې چې کوم دی مساله جوړیږي. هغه مساله چې کوم دی د مختلف کورونو زینت هم دی، هر ترکاری کې استعمالیږي، روجو کې استعمالیږي، چاټ کې استعمالیږي. دلته کې موږ دینه معلومات کوو، لکه چې کوم انفارمیشن ملو شوی دی هغې کې دی وایي چې یاره دې کې دی د لرګي بوره. دا به موږ اے سی صاحب نه هم تپوس کوو، هلال فوډ اتارټي چې کوم اسد بی دی هغه نه هم تپوس کوو چې یاره دا بوره د څه شي ده. اوس چې کوم تاسو دې فیکټرۍ ته راغلي یئ، دې فیکټرۍ کې تاسو موږ هم ګورو، تاسو له به هم ښکاري چې دا دوی څه پکې استعمالوي. دا لږ واضحه کړي. جی بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو وکتل چې دلته باقاعده چې دا زړه بالکل دا اوږه ده او د نه علاوه چې دا بوره هم ورسره موجوده ده او باقي چې کوم ګند دی هغه ټول بس دلته د نور ته ایښی دی او چې دا څنګه وچ شي دا به بیا لاندې چې دی د دې چې کوم هغه مشینري د هغه کې به دا میده کي او د نه مختلف قسمه چې کوم مساله جات دي او هغه جوړیږي. مسالې خو موږ ډېرو ځایونو کې وکتې که نه، او دلته چې موږ راننوتو یو عجیبه غونته کې سیستم دی، بد لګي په انسان باندې. دا خوشبو هم د دې هغه د مسالې نه دی. دا څه وجه ده؟ ما تاسو ته ویل دی کې ډېر زیات ګند پکې چې دی هغه دوی استعمالوي او چې کوم بالکل هغه ګله سړه چې کوم سبزي ده، لکه ما تاسو ته ویل چې اوږه ده یا نور چې کوم داسې آیټمز دي هغه په مسالو کې یوز کېږي. هغه سره سره دا بوره هم چې دا موږ په موقع ګیره کړه او دا هلال فوډ اتارټي والا چې کوم اے ډي صاحب دی دا اسد صاحب دا موږ سره دی او دا په دې کې ایکسپرټ دی. او چې یو لکه یو عام سړی هم چې لکه دا وګوري که نه، نو تاسو به بالکل د کتو سره به پته ولګي چې داسې لګي چې دا سپیاګې غوندې داسې لوک ورکوي که نه. نو دا ډېر غلطه خبره ده. بیماریانې هم دلته سره خورېږي. بله خبره دا چې ټول فنګس والي شیزونه دي او دلته بغیر د انساني صحت څه دغه نشته دی. لکه د دوی خپل ځان ته هم سیفټي نه کوي. لکه چې زمونږ دننه شو نو بالکل زما خو ساه بندېدو، بالکل داسې چې سړی مړ کېږي داسې حالاتو کې. نو د هغه لیبر لاز هم چې په دې باندې امپلیمنټ شي نو هغه هم لکه ځان له یو خبره ده. او تاسو کتی شي چې بالکل دی ګرځي لګیا دي په دې مسالو باندې دغه باندې او کله اسمان لاندې دا ټول ګند ایښی دی او ډېر زیات دلته سمیل هم دی او بالکل د سړي ساه بندېږي او چې دې شیزونو ته وګوري نور هم طبیعت خراب شي. دی خوا تاسو کتی شي دا ګرینز چې دي دا دومره په ګنده حالاتو کې پراته دي چې ځناور به هم نه خوري. بالکل ځناور به هم نه خوري. او ده ووایي چې دا موږ ځناوران دلته ساتلي دي. دا خو مطلب دی چې یو فوډ فیکټري غوندې ده او دلته بیا داسې قسمه حالات او داسې قسمه مټیریل چې دي استعمالوي او خاص کر زمونږ چې واړه کوم پاپړې ماپړې خوري هغوی دپاره چې کوم امچورې دي دا شیزونه دي هغه هم دلته جوړېږي. مطلب زموږ نوی نسل هم دې تباه کوي لګیا دی په دې غلطو مسالو باندې. ها جی بالکل داسې ده. نو یا آیس ورکول یا دا غلطې مسالې ورکول برابر نه دي. او داسې ده جی بالکل دا هم بیماریانې جوړوي. خو آیس خو نشه ده، خو دا چې دی دا لکه زموږ ضرورت دی ډیلی بیسس باندې چې کور کې هر چې بوډا دی که ماشوم دی که ښځه ده که نر دی هغه دا استعمالوي. نو دا هر یو کور ته رسېدلی دی جی. د خلکو ضمیر خرڅ کړی که څنګه؟ جی بالکل خلکو چې دی پیسې ته هر څه ویلي دي. پیسه خو د هر سړي ضرورت دی، د ټولو له پته ده. خو دې خلک ولې د بل انسان سره د مرګ لوبې کوي؟ ګورې جی مسلمان دپاره خو دا کافي دی چې هغه حرام او حلالو کې چې تمیز وکړي. چې هغه نشي کولی نو بیا زه څه وایم چې دا یا مسلمان دی یا انسان دی. دغه ټایم کې چې موږ سره هلال فوډ اتارټي نه اسد خان ولاړ دی. اسد خان ته د دې انفارمیشن زیات دی او دې نه به دا تپوسونه کوو چې یاره دې کې څه میلاو دي. لږ دې خو اسد بهی راوړئ تاسو څنګه چې تاسو وکته که نه او اے سی صاحب هم وویله دا اوږه ده دوی دا اوږه ده ښه ده. فار ایگزامپل دا اوږه هم ده د ډرای کړې ده دې کې تاسو دا ګټان ښکاري. دا خو د سپیا کې لوک ورکوي لکه دا داسې ورکوي لکه خو که ان کیس دا مونږ وګورو دا فل اف افلاټاکسن دی
ټیک شو چې دې کې لکه مختلف دغه دي که نه لکه د دې موږ لیب انالیسس موږ دا به فیل کېږي نو دا چې کله هیومن باډي ته ځي نو دا هایلی کارسینوجینکس دي نو دا بیا کینسر کازینګ کېږي یا زموږ تا وختي اے سی سی ته وایي چې آیس او دا آیس ګوره بازار کې ورکوي خلک ستا خپل عمل دی په خپله ځان غر کوي خپل ځان غر کې دا چې کوم دی انټینشنلی تا ته پته نه چې ته یو ښه شی وړې ستا بچیم تباه کېږي ستا راروان ټول نسل تباه شو هغه ستا خپل انټینشن دی دا ته په ناخبرۍ کې خپل ماشومان تباه کړي دې خوا چې څنګه تاسو د جوارو کته ټول دې ښه صفا ښکاري دا وګورئ تاسو لکه کیمره کا زوم کا دا ټول ویول انفیسټډ دي ٹھیک شو صحیح ده بالکل دې ته موږ ویولز وایي د دې کې اسم نشته دې نه ګوده موده تلې ده دې کې دا دانه خو دا ده که نه دانه کې دا سوړو ته وګورئ دا نه دا بوره شي ده دا کله چې ویول دغه اټیکو کې په دانه باندې دې نه دا هر څه روبسي ګوده نو دې کې اوس ویول هغه شته اګزم شته هر څه شته او دې کې نور داسې څه سم مکس شوي دي هغه بدله پته وي ګوره جي څنګه چې لاندې موږ اوس ورغلو تاسو موږ کتل ته کې دې هایبرډ مرچکې والے دی نه پکې دڼیا شته نه پکې زیره شته بس دی وهلې دی هایبرډ مرچکې والے دی جوړ کړی دی دا مساله دا مساله جوړه کړې ده نو فردر به موږ دینه سیمپل والو که داسې دغې موږ به د ای سی سی په پرمیشن باندې لیب ته مو دیږو فردر انالیسس به مو شي خو ښه ښکاره کتې ته وګورئ کوم ماحول جوړ دی دې کې نه د سیمپل ضرورت شته نه د هغه شته لاندې چې د هایبرډ مرچکې والې کېږي او دا پکې اچولی کېږي موږ به تاسو سیمپل هم والو چیک پې کړو فردر ویریفیکیشن لپاره صرف د دې خلاف که دا مکمل مدیر صحت وي د خلاف بس څه کاروی کېږي اکثر موږ هم کتلي د عوام هم دا کتلي دا ځای سیل شي ورځ دوه یا هفته کې دننه بیا کولو شي دماغ خپل سیستم جاری کی بیا بالکل دا داسې ده چې ډسټرکټ ایڈمنسټریشن کار خو دا دی چې هغه کوارډینیشن وکړي او هیلپینګ هینډ جوړ شي چې کوم ریلیونټ ادارې دی هغوی سره اوس هلال فوډ اتھارټي طرف نه چې دی اسد صاحب اے ډي دی دی راغلي دي او دی څه وکتل او دې کې زه څه وایم چې دې کې به د لیب څه ضرورت راشي تاسو مخامخ کتې شي چې دلته کم حالات دي نو لیب میب ته هېڅ ضرورت نشته دی ځای خو به موږ سیل کړو او باقي چې کوم د دې چې کوم مخکې چې کوم کاروایي ده اوس هلال فوډ اتھارټي باندې دا شی چې دی هغه دغه کوي چې هغوی دا سیل کوي یا نه سیل کوي یا جرمانه کوي یا سړی جوډیشل کوي دې دپاره به دوی خپل پرچه جوړوي او ریلیونټ میجسټریټ ته به دا شی پیش کړي ګرانو کتونکو ما خو مخکې هم دا خبره وکړله چې زموږ دا مسلمان ورور ولې پیسې ته اهمیت ورکوي او انسان ته اهمیت ولې نه ورکوي دا هر څه چې کوم دی په دې دنیا پاتې کېږي کم از کم الله له به ورځئ الله له په کم مخ ودرېږي چې یاره ما په خپل یو مسلمان ورور باندې غلط شی خرڅ کړی دی دا یو مساله ده د الله نه ویریږئ دا مساله چې کوم دی د غریب عوام د پرېږدي چې کم از کم د دې دا کور له ځي او سبزي دال غوښه سم پخوي نو دا مساله پکې خامخا اچوي چې دوی دا ذایقه خو کم از کم هغې ته صحیح میلاویږي که نور څه میلاویږي او که نه میلاویږي دا یو مساله ده چې دا هم وله تاسو چې کوم دی غلطه ورکوئ نو دا خو ډېره بې انتهایي تاسو له پکار دی چې د الله نه ویریږئ او کم از کم د مسلمان ورور سره دومره ظلم مه کوئ بیا عوامو ته زه یو دا پیغام زه وله ورکوم چې بهر نه چې کوم دی اوچه دڼیا لونګ لاچي ګرمه مساله دړه مرچکې دا مختلف چیزونه والئ او کور کې ورته کښېنئ په خپله ځان ته جوړ کړئ نو کم از کم زهر خو به درته نه میلاویږي که نه ستاسو د مخامخ او ستاسو د لاس تیاره مساله به تاسو له میلاویږي دا به زموږ د نن ویډیو د نوې ویډیو سره ستاسو خدمت کې بیا حاضرېږو مونږ له اجازت راکړئ د لوی الله په امان